السلام علیکم ګرانو کتونکو. علب خان شیرپا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څو خبره ترې به کوو، یو هغه به په NH24 په انتخاباتو باندې کوو. کتونکو د تیر یوې نیمې میاشتې یا 2 میاشتو پورې چې کیږي دغه کمپین روان دی. په دغه حلقه باندې دې وخت کې د PTI او د PDM ورسره د جماعت اسلامي کاندیډیټ چې کوم دی هغه مخې ته راغلي دي په زور و شور سره. خو خبره ترې به د پاکستان تحریک انصاف په دغه پالیسو باندې او په دغه قوم سره په مخلصۍ باندې کوم. اصل مخلصي ده انتخاباتو سو او 4 کاله چې کوم دی نو دوی په مرکز کې حکومت کو د 13 کالو راسې چې کوم دی په دې صوبه مسلط دي. په دغه 4 کالو کې چې ګراني انتخابات ورسېده په عمل کې د ترقۍ پایه ولاړه وه. صرف دغه تقریرونه کله په یو الزام او کله په بل الزام او هغه مې ګیر کو دا مې ګیر کو هغه خلاص شو دا خلاص شو. هغه دومره کرپشن کړی دومره کرپشن شوی دی هیڅ ثابت نشو. کله یو وزیر خزانه کله بل وزیر خزانه کله بل وزیر خزانه. د بجټ سیستم تم د ګډوډۍ ښکار ملته د بیګار طرف ته چې روانو نو PDM پې راغلل او کرسۍ یې پې الټه کړله. چې الټه یې کړله دغه دوران کې د دوی MNA-ګانو استعفاګانې ورکړې. استعفاګانې ورکړلې بیا پارلیمنټ ته نه حاضرېدل. 10 پکې چې حاضر شو د هغوی استعفاګانې قبول شوې. په نښو باندې عمران خان په خپله ودرېده. هغه ته دا پته ولګېده چې یاره په ضلع 400 کې زما بل داسې کاندیډیټ نشته چې د PDM مقابله وکړي. نو په خپله ودرېده. خو نه یوازې دلته بلکې په نښو نورو هم ودرېده. په نښو کې به دې یو سیټ چې کم دی وګټي. د هغې دپاره هغه د وینا مطابق د 50 نه زیاتې جلسې وکړې. په یو جلسه باندې کروڑ پورې خرچه راځي. سیلاب پکې راغی. په سیلاب کې هم هغه خپلې جلسې ونه درولې. ډول سرنا ونه درېده. په جلسو کې ګډاګانې ونه درېدې. مسلسل یو سلسله روانه وه. 20 ارب روپۍ هم د خلکو نه چانده کړې او مسافر او دې خلکو چې کوم دی دونه چاندې په عمران خان باندې خلکو اعتماد وکړو. په سیلاب ځپلو کې هم څه تقسیمونه لیده. 400 ته راغی 15 ټکه مال ځان سره راچولي د هغه به وروړي. تش راغی او تش لاړه. او په تقریر کې هم ترې نه 400 یې وه چې دلته سیلاب هم راغلی دی. فیصل جاوید ورته په غوږو کې وایي چې یاره جي دلته سیلاب راغلی دی. نو هغه په خپلو خبرو کې وایي چې یاره د مکي فصل دلته خراب شوی دی او دې دپاره به زه یو ټیلیتون چې کوم دی نو بیا کومه او را به شي. هغې هم څه پته ونه لګېده. اوس کتونکو سوال دا دی چې دا PTI د دې قام سره د دې ملک سره کوي څه؟ دا مخلصه دي. څوک وایي چې مخلصه دي؟ مخامخ دي شي ما سره په دې ما سره خبرو کې چې څنګه مخلصه دي. په نښو سټو یو کس ودرېږي الیکشن ته. نښو کې خو نښه وګټي. په یو به بیا راځي. په اتو به بیا الیکشن کېږي. نن هغه کاندیډیټ چې کوم دی بیا عدالت ته ځي چې موږ استعفاګانې نه دي ورکړې او موږ دې واپس بیا بحال کړي شي. نو دا دونه 50 جلسې چې د انتخاباتو له وشولې دا دومره دروغ هم مزه نه کوي. په دې دومره خبرو باندې هم چې څوک پوه نه شو چې دا د دې قام سره او د ملک سره زیاتې دي. نن دا صوبه دیوالیه شوه. نوکر پیشه خلکه چې کوم دی نو در په در خورې په سر. تنخواګانې لیټ شوې. هغه هم وله وفاق 26 ارب روپۍ ورکړې حکم ته چې دوی غله وی. نو د دوی د تنخواګانو دا ځالی پې وکړه. بیا به څه کوي او پیسې چېرته لاړې؟ زه دې وزیر خزانه ته وایم دا کرپ وزیر خزانه چې دی په دې صوبه کې چې پیسه دې څه کړه زموږ د پښتنو او بیا چې دا نور کوم پښتانه دي چې په وفاق کې او په دې صوبه کې دي دوی به دې قام له څه جواب ورکوي؟ او دوی وایي چې مرکز موږ له خپل وسایل نه درکوي. نو 4 کاله چې ستاسو په مرکز کې حکومت و نو خپل دې قام ته وښایه که نه چې په دې 4 کالو کې ستاسو حکومت و تاسو له څومره پورې خپل وسایل درکړو. هغه ټیم کې تا وسایل ولې نه راغستل؟ ښه دا وزیر خزانه وایي چې موږ ته د فاټا چې کوم زم شوي ضلعې دي د هغې بجټ نه دی میلاو. نو دلته کې چې دا 50 ضلعې دي د دې بجټ څه شو؟ چېرته لاړه؟ دونه دوکهبازي دونه دروغجني مزه نه کوي. ټول په دروغو اډانه حکومت او واضحه ده چې لیډر یې څه وایي چې قوم کې سات کیل کیلنا ہے. د هغې دپاره یو بیانیه جوړه کړه. قوم یې وټرخو، قوم یې ولړزو، قوم یې وغولو.
پنجاب کې سیټونه وګټل لکه ولې ووټ ورکوي یاره امریکې په زور باندې چې کوم دی نو د حکومت اړولی شوی دی چېرته تاسو په یو جلسه کې د دا ناره اورېدلې چې امریکا مرداباد اورېدلې هم ته راته ووایې او په خپل آډیو پیغام کې هم دا عمران خان وایي چې امریکا کا نام نہیں لینا ہے سب کو کہہ دو کہ امریکا کا نام نہیں لینا اس کا کیا مطلب زمونږ پښتانه چې کوم دی یا په اسلامي ټچ چې قاسم سوري هغه ټچ خو ورته یاد دی که نه یا په هغې خبره کېږي او یا امریکا مخې مخې ته کوي آی اس پی آر وي چې د امریکې سازش نو امریکې بار بار تردید وکړو دلته چې کومه کمیټي جوړه شوه تردید وشو د هغې باوجود هم دی و چې د امریکې غلامي نه منو ووایه کولو راپاسو ته په خپل ووایه چې امریکا مرداباد موږ به ومنو او چې واقعي دی د امریکې غلامي نه مني او خو داسې نه وی نو دا د امریکې جنټي ده په بل انداز کې ده نن په استادانو باندې لاټي چارج په دې صوبه کې وشو د خپلو مراعاتو لپاره د مفاداتو لپاره نن کومه محکمه داسې نه ده چې هغه په درنه نه ده هغه په جلسه نه ده هغه په احتجاج نه ده د یو BRT پراجیکټ نه علاوه د دوی سلوي پراجیکټ په دې صوبه کې دی موږ ته څوک وښایي نو ګرانو کتونکو دا ما په دغه باندې پروګرام کو چې دې وخت کې هغه انتخاباتو له دومره تیاری وشوې دومره تاوانونه وشو د دې تاوانونو تپوس پس څه چا نه کوي خو هغه پوزیشن وکړل PDM وکړل چې هغوی انتخاباتو ته تیار کړل هغوی تیار ناست دي او نن دغه خلک چې کوم دي زموږ د 400 MNA په کوم دغه اسمبلی ته لاړ چې مې استعفا نه ده ورکړو زما دغه دې بیا قبول کړي چې زه بیا پارلیمنټ ته لاړ شم پارلیمنټ ته تاسو نه ځئ پارلیمنټ کې تاسو نه کېنئ د قوم مسلې کوم ځای کې حل کېږي په سړکونو خو دغه پارلیمنټ کې دغلته قانون سازي کېږي نو ګرانو کتونکو دغه خبرې مې سره شریکولې چې په کومو حلقو باندې انتخابات روان دي د هغه حلقو هغه امیدواران چې استعفاګانې ورکړې وې هغوی های کورټ ته لاړل های کورټ ولې دا جواب ورکړه چې تاسو لاول لاړ شه پارلیمنټ چې کوم دی نو هغه په اعتماد کې والی نو ډېر عجیبه شانتې لوبه د قام سره د خزانې سره روانه ده او خزانه لوټ شوه او په قوم باندې دا ګراني د دې PTI په وجه باندې روانه ډېره مننه خوشحاله اوسئ